نن په ټرای نیشن سیریز کې پاکستان په مقابله زیمبابوے یو اهم میچ دی. اهم میچ د زیمبابوے د پاره دی. زیمبابوے ته پاکستان نه دا میچ ګټل پکار دی چې زیمبابوے د ټرای نیشن سیریز فائنل ته ځان کوالیفای کول غواړي. په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو، په پوینټ ټیبل باندې ډیټیل سره خبره کوو، د پاکستان او د زیمبابوے تر اوسه پورې څومره ټي 20 میچز شوي په هغه هم ډیټیل سره خبره کوو، په پیچ باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو مکمل وګورئ، ډیر اهم اپډیټس د میچ حواله سره د میچ پریویو ده. نو ویډیو خپل مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول پهلا ټرای نیشن سیریز کې نن د پاکستان او زیمبابوے میچ ته. د پاکستان او زیمبابوے په دې ټرای نیشن سیریز کې الریډي یو میچ شوی چې پاکستان ګټلې ده. نو نن میچ زیمبابوے به کوشش کوي چې وی ګټي، ځکه زیمبابوے د سریلانکا نن میچ ګټلې ده او که پاکستان نن دا یو میچ وګټل نو د زیمبابوے د فائنل تر کوالیفیکیشن چانس پسې واشي. بل طرف ته سریلانکا په دې ټرای نیشن سیریز کې دوه میچونه کړي، دواړه بایللې دي. زیمبابوے دوه کړي، یو ګټلې یو بایللې ده. پاکستان دوه کړي، دواړه ګټلې او سریلانکا دواړه بایللې دي. سریلانکا دواړه بایللې دي، پاکستان دواړه ګټلې دي، زیمبابوے یو ګټلې یو بایللې دي. نو زیمبابوے کچري یو میچ کې پاکستان یا سریلانکا له شکست ورکو نو زیمبابوے د فائنل تر کوالیفای کېدو چانس سیوا کیږي. او بل د زیمبابوے په دې ټرای نیشن سیریز کې رن ریټ هم خده، د سریلانکا -2 پوینټ سمثینګ دی، د زیمبابوے +1 سمثینګ دی او د پاکستان +2 سمثینګ دی. مطلب د زیمبابوے رن ریټ خده د سریلانکا په نسبت باندې. خاطر اوسه پورې کوم خبرو کو د پاکستان او د زیمبابوے تر اوسه پورې 22 टी 20 میچ شوي دي. 22 کې 19 टी 20 میچونه پاکستان ګټلې دي او 3 टी 20 میچونه چې کوم دی غ زیمبابوے ګټلې دي. او لاست چې کوم سلور टी 20 میچ پاکستان ورسز زیمبابوے شوي دي نو هغه لاست سلور میچونو کې 3 پاکستان ګټلې دي او یو زیمبابوے ګټلې دي. د پاکستان او د زیمبابوے اخرنه टी 20 میچ په 18 نومبر 2025 اوسم په دې کال کې د بل هفته کې شوی دی چې ته پاکستانو ګټلو په 15 وکټو باندې. دینه مخکې بل 5 دسمبر 2024 باندې زیمبابوے او د پاکستان میچ شو چې زیمبابوے ګټلې او پاکستان نه په 2 وکټو باندې. بیا په 3 دسمبر 2024 باندې بل میچ شو چې هم پاکستان ګټلې او په 1 دسمبر 2024 کې بل टी 20 میچ شو چې هم پاکستان ګټلې. مطلب لاست سلور میچونو کې یو زیمبابوے ګټلې دي او 3 پاکستان ګټلې دي. اور زیمبابوے د پاکستان خلاف که تاسو لیار شي نو टी 20 یو ورلد کپ میچ کې هم زیمبابوے پاکستان له شکست ورکړو چې دا غي په وجه باندې د پاکستان ټیم شدید د تنقید ښکارم جوړ شو. خیر نن چې کوم میچ ته د راولپنډي سټیډیم دی، د پاکستان خپل هوم کنډیشنز دي او پاکستان د خپل هوم کنډیشن نه چې فائدہ نه اخلي زیاتې وکړي. اور بل د زیمبابوے ټیم یو داسې टी 20 ټیم دی چې دا انډر اسټیمیټ کول نه دی پکار، ځکه تیر شوی میچ چې کوم د دوی شوی سریلانکا سره غدي سریلانکا نه په غټ مارجن باندې ګټلې دي. سریلانکا خلاف د 156 رنزونه کړو چې د سریلانکا ټوټل ټیم په 93 رنزونه آوټ کړو دی. لکه یو غټ شکست په دې ټرای نیشن سیریز کې سریلانکا لا ور کړی دی. نو زیمبابوے ټیم ته انډر اسټیمیټ کول نه شي. او بل په टी 20 کې اني لوبډاله تاسو به کتلی یو اس اے چې پاکستان لا په टी 20 کې شکست ورکو، هم د زیمبابوے سو زله پاکستان لا په टी 20 کې شکست ورکړي. لکه 22 میچونو کې ته 3 زیمبابوے ګټلې د پاکستان نه. لکه کم میچونه ګټلی خو ګټلی خو دي کنه. نو لکه په टी 20 فارمیټ کې ته یو کمزوري لوبډله هم انډر اسټیمیټ کول نه شي. نو نن میچ په زیمبابوے ایډی کا چوټ پر لګای، مطلب خو مکمل کوشش وکړي چې دا میچ وګټي. او پاکستان ته خیر فائنل تر کوالیفیکیشن سيناریو اسانه شوی، د 2 میچ پاتې دي، یو میچ پکې ولا ګټل پکار دي، کوم نه ګټي نو بیا هم کوالیفای کېدی شو، ګټل خو ولا ضرور پکار دي. خیر دا مکمل نن د میچ پریویو او پیچ الریډي تاسو له معلوم دی راولپنډي ګراوند دی. د بیټینګ وکټ ته په سیکنډ اننګز کې په بیټینګ کیږي. بیګا به تاسو کتري صاحبزاده فرحان 45 بالو باندې 80 رنونه جوړ کړل، خ بیټینګ کو په سیکنډ اننګز کې په بیټینګ کیږي او پر راولپنډي پیج باندې 25 کې زیات میچونه ګټل شوی دي. خیر ټاس دومره اهم رول نه لري په टी 20 کې، خو بیا هم راولپنډي غونډ سټیډیم کې ټاس هم لګ ډیر امپیکټ لري د میچ په ګټلو کې. خیر دا اپډیټ سو د نن میچ حواله سره. نن میچ ماسخوتن 6 بجې ماخام 6 بجې بر پاکستان په ټایم شروع کیږي.